سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم د ابتدا نمخی د شروع کېدو نمخی سو اصول او سو آداب ضروری او د پاره د زده کولو باغی کې څلور آداب مونږ ویلو. اول ادب النیت الخالص، انسان له پکار دی نیت خالص کی، نیت صفا کی، نیت نه بغض کی نه لري کی. دویم ادب عظمت د قرآن، قرآن کریم به د هر څه نه اوچت ګڼو. قرآن کریم د هر څه نه اوچت ګڼل څنګه یي؟ د دنیا د کارونو نه دا اوچت ګڼل یي، که نه وی هغه هم کېږي او دا هم کېږي، دا اوچت ګڼل نه شو. د الله کتاب د یو کار دپاره پرېښودل د نبي علیه السلام په وخت کې به دا منافقانو کول. موږ له پکار دي د قرآن کریم موږ د هر څه نه اوچت ګڼو. د غم نه د ښادو نه تا د پټې ته پاسې بیا هلته کښېنه که ستا غځېش نن نه بس د درس منځ کې پاسې قرآن ومانې. نو دویم ادب عظمت د قرآن، قرآن کریم به موږ د هر څه نه اوچت ګڼو، د هر کتاب نه به اوچت ګڼو، دارنګې د هر عمل نه به اوچت ګڼو، د غم ښادۍ نه، د رسوماتو نه، د رسمونو نه، د رواجونو نه موږ ته به قرآن عزیزي. د مؤمن صفت هم دا دی چې په ده به د الله کتاب او د الله خبرې نه پلار او د ځان نه به ورته ګراني. دریم ادب د قرآن کریم درسګاه کې دننه آداب څه ویلی کېږي هغې خبرې ته سوچ کول، ځان پې پوهول، په درسګاه کې حاضر کېناستل، ډډه نه وال، دارنګې خپل کاپي، خپل پن، خپل رجسټر، خپل قرآن دا ځان سره راوړل او په درسګاه کې نور خبرې نه کول، شور شرابه نه کول، د استاد نزي خیال ساتل، په هغې هر سړی نه پرېښودل. موږ پرې وایو نو پکار دی په دې موږ عمل وکړو. او څلورم ادب درسګاه نه بهر آداب، پکار دی درسګاه کې څه زده کړو نو هغه بهر خلکو ته ووایو. چې لارې کې راځو نو پورنی سبق ځان سره زه وکړو او بیا چې ځو نو چې سم ویلي په لاره کې ځان سره ووایو. که په لارې ځای دې لنډ وي نو خیر دی، دومره درس ته ناست وي 10 منټه نور هم کښېنه، هغه زه وکړو دوباره ځان سره ووایه، څه کفر به ونه شي. د هغې نه بعد موږ اصول شروع کړه د قرآن دپاره د زده کولو د قرآن. اول اصل په هغې کې و اسماء القرآن، د قرآن نومونه. قرآن کریم ډېر نومونه دي او موږ ویلي وو د یو څیز چې نومونه ډېر دي نو دا د دې خبرې دلیل دی چې د هغه څیز کې صفات ډېر دي. کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات. نو حوالې موږ ذکر کړې وې چې چا چا په خپل کتابونو کې څومره نومونه لیکلي دي. بیا موږ د قرآن کریم نومونه شروع کړه. اول نوم القرآن، بل نوم الکتاب، بل نوم الهدایه هدن، بل نوم الذکر، بل نوم النور، بل نوم الفرقان. دا یو د موږ په تورې نومونه ویلې وې. بیا د هغې نه بعد دویم اصل پرون موږ ذکر کړی و تعریف د قرآن. په طور مسلمان انسان له پکار دي د یو څیز سره د یو کتاب سره مینه کوي نو د هغې تعریف هم ورته پېژندل پکار دي چې دا څه ته وایي. نو موږ د قرآن کریم تعریف د قرآن په رڼا کې ذکر کړی و چې قرآن څه شی دی. قرآن الله په خپل کتاب کې قرآن کریم تعریف څه ذکر کړی دی. نن به موږ دریم اصل وایو حکمت د نزول د قرآن. څه شی؟ حکمت د نزول د قرآن. حکمت ویل کېږي وجې ته، نزول ویل کېږي نازلېدو ته. حکمت د نزول د قرآن، د قرآن کریم د نازلېدو وجې سره حکمت څه دی؟ الله قرآن ولې نازل کړی دی؟ دا دریم اصل دی. یاد ساتئ کله چې یو انسان د یو څیز حکمت یاد نه کړي نو هغه ته د هغه څیز پته نه لګي. کله چې یو انسان
د یو کار حکمت وجه یاد نه کی نو د هغې نتیجه د هغې پته هغه نه لري. لکه مثلا ما ګډې راوړي دي، شګې مې راوړي، سیمټ مې راوړي دي، کار کوم، خو ما دا د دې کار حکمت نه دی معلوم چې زه به دې څه کوم، قلعه به جوړوم، کور به جوړوم، دکان به جوړوم، دا به څه کوم. چې ما ته د هغې د حکمت پته نه وي نو زه خپل نتیجې ته رسېدی نه شم. کله چې انسان ته د یو کار د حکمت پته وي نو هغه نتیجې ته ډېر په اسانتیا سره رسېدی شي. دویمه خبره دا ده کله چې انسان د یو څیز حکمت پیژني نو دته ژوند اسان شي. دته څه اسان شي؟ ژوند. لرګی دی، د لرګي حکمت څه شی دی؟ نو چې دا دې وپېژني د ژوند به د اسان شي. دې نه بیډ جوړېږي، دې نه فرنیچر جوړېږي، دې نه دروازې جوړېږي. حکمت یې ته معلوم شو. سبا چې کور جوړې نو دا به ته ګرځې نه چې دا دغه به څنګه جوړېږي. تا ته حکمت د لرګي معلوم دی، نه دروازه جوړه کړه، بیډ دې جوړ کړه. څومره چې د یو څیز حکمت انسان پیژني دته ژوند څه کېږي؟ اساني، دته ژوند اسان شي. خښته ده، د خښتې حکمت موږ ته معلوم دی، دې څه کار دی، موږ ته ژوند اسان شوی دی. دارنګې د قرآن کریم د نزول هم څه حکمت دی. کله چې موږ ته دا پته نه وي لګېدلي چې قرآن ولې نازل شوی دی نو زموږ په زندګۍ کې د دې اثرات نشي راتلی. پوهېږې زما په خبرو؟ کله چې انسان ته د قرآن کریم د نازلېدو وجه نه وي معلومه نو دې انسان ته د قرآن کریم نه هغه ملغلرې نشي حاصلېدی. ځکه دته پته نشته قرآن ولې نازل شوی. لکه ما مخکې ویلې نتیجې د انسان نشي رسېدی کله د یو څیز حکمت ودا نه وي معلوم. نو تفسیر القرآن بالقرآن یو قاعده یاده کړئ. قاعده دا ده کله چې قرآن کریم تفسیر کې نو القرآن یفسر بعضو بعضا، قرآن کریم تفسیر کوي د بعضې حصې په بل حصه باندې. قرآن کریم د یو خبرې تفسیر کوي په بل حصه باندې. څه مطلب؟ په اول حصې باره کې چې یو خبر ذکر شي نو د دې تفسیر الله په بل ځای کې کړی. دا ولې موږ په قرآن کې دا غسې تفسیر ګورو؟ ځکه چې الله دا خبره کړې ده نو الله پې ښه پوهېږي که نه. نو په کار دا ده چې د الله په کتاب کې د هغې جواب میلاو شي. نو موږ آداب هم د قرآن نه راواړول، اصولو کې اسماء القرآن هم موږ د قرآن کریم نه ویلې، او دارنګې تعریف د قرآن هم موږ د قرآن نه ویلې. اوس دا حکمت د نزول چې وایو نو دې دپاره به موږ قرآن کریم ولټو چې په قرآن کریم کې الله د قرآن کریم د نازلېدو حکمت څه ذکر کړی، څه وجه ده چې قرآن کریم نازل شوی دی، حکمت یې څه دی. نو سورت ابراهیم آیت نمبر 1 وګورئ. 14 سپاره 14 نمبر سورت دی، اولنی نمبر آیات. سورت ابراہیم 11 سپارہ 14 نمبر سورت آیت نمبر 1 چې باغی کې الله حکمت د نزول قرآن ذکر کړی دی چې قرآن کریم ولې نازل شوی. حکمت د نزول د قرآن ولې نه وکړو؟ باغی کې الله حکمت د نزول د قرآن ذکر کړی دی. اوس ما ته وګورئ، تاسو نه څوک تپوس وکړي چې قرآن ولې نازل شوی دی. تا ته پته شته چې قرآن ولې نازل شوی دی؟ وایه ما ته پته شته. څنګه دي دا زموږ چې دې کتاب کې لیکلي دا ځکه نازل شوی، دې کتاب کې لیکلي. وایه په قرآن کریم کې 14 سپاره کې 14 نمبر سورت اولنی آیات کې الله هلته ذکر کړي چې قرآن ولې نازل شوی. اوس یې وایو، پوه شوئ که نه؟ یا تاسو چانه تپوس کوئ نو وایه حکمت د نزول د قرآن څه دی؟ ته مسلمان ځان ته وې نو تا ته دا پته شته چې قرآن ولې نازل شوی دی؟ چې پته ورته نه وي هغه سپکوه ما، دا حالت به موږ هم تېر شوي دي. بعضې کس ته د یو دین خبره پته نه وي نو خور او مور ته انسان ورسي بیا نه یې په کار رسي. موږ باندې دا حالت تېر شوي، موږ هم پسې نه پوهېږو.
هر انسان باندې حالات تیریږي. نو واضح د خیمه په سورۃ ابراهیم آیت نمبر 1 کې 14 سپاره کې الله فرمایي الف لام را، الله کوئی په معنی د حروف باندې. کتابون دازی مشان کتاب دے. کتابون څه شی دی؟ کتابون څه شی دی؟ مونږ تعریف کې ویلو که اسماء د قرآن کې مې څه شی ویلو؟ اسماء د قرآن کې څه شی دی؟ کتابون انزلناه ما را لګلې دا شی دی. الله وی ما را لګلې دا څه شی؟ دا تعریف د قرآن. یادم شي ودې ښه یادوي نه ګورې. الف لام را، الله پویږي په معنی دی حروف باندې. کتابون دازی مشان کتاب دے. انزلناه ما را لګلې دے. الیکا اے پیغمبر تا ته میرا لګلې دے. ولې میرا لګلې؟ وجه صدا لتخرج الناس، دا لام ذکر کیږي لتخرج. لتخرج کې اول لام چې دا لپاره د حکمت د نزول قرآن. لتخرج الناس دې لپاره نازل شوی دی چې راوباسي ته خلق من الظلمات د تیارو د شرکیاتو، د تیارو د باباګانو، د تیارو د رسوماتو نه الی النور په طرف د رڼا د ایمان. قرآن کریم نازل شوی دی چې خلق د شرکیاتو د بدعاتو د تیارو نه رڼا د ایمان ته راولي. سره بار نازل شوی دی چې خلق په قرآن باندې د تیارو د شرکیاتو نه راوباسي په طرف د رڼا د ایمان. دا مطلب ګورئ، ظلمات جمع د ظلم ده. ظلم وایي تیارې ده، او ظلمات څه معنی ده؟ ډېرې تیارې. ټیک شو؟ او نور یې واحد دی. نو ظلمات یې جمع راوړو، نور یې یو راوړو. دا ولې؟ ځکه تیارې به ډېرې او دا ټولو تیارونه به د وتو ذریعې یوې. خبرځان پوه وي تیارې به ډېرې او دا ټولو تیارونه به د وتو وجه یوې، هغه به قرآني. تیارې به څنګه ډېرې؟ بت پرستۍ تیارې وي، قبرونو د ټیټېدو تیارې وي، پیر بابا لوی ځوان رامدد شه دي تیارې وي. دارنګې د نور چې څومره فسادات دي، د بیمانۍ، د دروغو، د حرامو، د زناو، د لواطت، د دې ټولو تیارو هغه اخراج، هغه وجه څه شی ده؟ الی النور، هغه قرآن دی. په دې یو کې اوس د دې مثال درو. مثال دا دی، په دې هر کور کې په دې کوڅه کې مثلا یو لس کورونه دي او د هر کور دروازې دي او په هر کور کې تیارې. نو تیارې څومره ډېرې؟ لس کورونه دي، په لس واڼو کې څه شی دی؟ تیارې دي. اوس د هر کور دروازې کولاوي شي، زه به دې کوڅه کې ښه تیز یو غټ لایټ ولګوم، نو په هر کور کې ولې لږ رڼا راشي؟ راشي رڼا به ځایږي که نه؟ څه ناڅه به ښکاري شي. نو دارنګې د تیارو د ختمولو لپاره د ډېرو رڼاګانو ضرورت نه وي، معمولي رڼا به کاري. او کله چې یو ځای کې رڼا راشي نو هلته تیاره پاتې کېدی نشي. تاسو به یو ځای کې نه یې کتلي چې لېټ هم زور کوي چې رڼا راولم او تیاره هم زور کوي چې دلته به نه راځئ. یا په یو کمره کې نیم سیټ ته تیارې او نیم سیټ ته رڼا وي، تیاره دوی چې نه دې طرف ته به کم ځای کې چې رڼا راشي نو هلته نه تیاره خود به خود ځي. دا دې څه مطلب؟ کمه سینه کې چې قرآن راشي نو هغه سینې نه تیارې د شرکیاتو، بدعاتو، رسوماتو خود به خود ځي. خود به خود ځي. چې د انسان خوښې ګڼې خوښه دی بیا هغه شان کار نه شي کولی کوم چې په شریعت کې خلاف وي. دی بیا غلط خوراکونه نه کوي، دی بیا بیماري نه کوي، دروغ نه وایي، حرام نه خوري. پوهېږئ که نه؟ نو دلته الله فرمایي الف لام را، الله پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې. کتابون دازی مشان کتاب دے، انزلناہو مارا لگلے دے، الیکا اے پیغمبر تا تا میرا لگلے دے. صدا پارا قرآن میں ولی را لگلے لتخرج الناس، دیتا پارا چوبا ستا خلق دا تیرونا من الظلمات دا تیرونا الی النور بدرب درنا دا ایمان. قرآن دا بیان کا چی خلق ایمان تراشی
بغیر د قرآن نه خلک ایمان نه پیژني. ما څه ویلې؟ بغیر د قرآن نه خلک نو اوس چې قرآن نه نه ناسوي زم ما کې ایمان دی. دا دروغ وي که رښتیا وایي؟ دروغ ولې وایي؟ یا به د الله خبر رښتیا یا به د دوی خبر رښتیا. الله وایي په سورۃ شورا کې اخرنی آیات، سورۃ شورا کې اخرنی آیات، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان. اے پیغمبره کله چې تا ته وحی نه وشوي، کله چې تا له ما قرآن نو درکړی، نو ما کونتا نوی ته تدري چې تا ته پته وه مل کتاب څنګه به بیانې کتاب و مل ایمان تا ته پته نه وه څنګه به بیانې ایمان. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي تا ته د ایمان د بیان پته نه لګېده کله چې ما دا څه نو درکړی. نبی اسلام کې ایمان و که نه صادق او امین و که نه 40 کاله، خو پته ورته نه وه چې زه به د خپل بیان بل ته څنګه کوم. الله ولې څه ورکړو؟ بلکې د ایمان راوستو دپاره ولې الله قرآن. نو قرآن کریم چې نه نو بلکې ایمان نه راځي. نو اوس چې څوک وایي ما کې ایمان شته او قرآن د نه کینی، نو یا به دا خبر رښتیا او یا به د الله دا خبر رښتیا چې یاره قرآن ته څوک نه نازل کې ایمان نشته. د چا خبر رښتیا؟ پوهېږئ که نه؟ نو دلته الله فرمایي د تیارو د شرکیات یا به تیارې یا به رڼا. تیارې او رڼا په یو زړه کې نه شي کېدی. یو سړی وایي زه قرآن ته هم نه کښېنم په تیاره کې او ما کې ایمان هم دی، دا کېدی شي؟ دا کېدی نه شي. یا به قرآن کریم ته کښېني اعمال به سمې، او یا چې قرآن ته نه کښېني ځان ته مؤمن نه دی. دا د قرآن نه ثابت دی. نو قرآن کریم غټه فایده د نزول وجه دا ده ځکه نازل شوی دی چې خلک د تیارو د شرکیاتو نه راوځي په طرف د رڼا د ایمان. اوس دې نه بله خبردار وته چې د قرآن نزول صرف دې خبرې شوی دی چې خلکو کې ایمان راشي. نو اوس یو سړی بل کې ایمان راولي او بیا بل کتاب راخلي، بیا دا بیا به الله دروغ وایي. الله وایي د قرآن نه بغیر بل څه کې ایمان نشته، بل څه کې دومره طاقت نشته انسان پړې کې ایمان راولي. نو چې الله دروغ وایي نعوذ بالله، یا د انسان وایي الله خبر دروغ کېدی نه شي. نو دې نه دویمه خبره هم دا وده چې یو سړی بلکې ایمان راولي بل د تیارو د غلطو کارونو نه منع کوي. دې لپاره قرآن ضروري دی. که بل کتاب در راواغسته ته په الله دروغ وایي، ته دروغ نه کوي. خبرې پوهېږئ که نه؟ زړه ته ګوزوئ، په یوه خبره سوچ کوئ. نو اوله وجه مونږ قرآن ذکر کړه چې قرآن ولې نازل شوی دی. اوس نه څوک تپوس وکړي سر نه دویم حکمت د نزول د قرآن نننی سبق زمونږه قرآن ولې نازل شوی دی. نو ولې نازل شوی دی؟ سورت ابراهیم آیت نمبر 1 کې 14 سپاره کې الله وایي قرآن ځکه نازل شوی دی چې خلک د تیارو د شرکیاتو نه راوباسي په طرف د رڼا د ایمان. ځکه نازل شوی دوه پورې آسان شو. اوس دویمه وجه ذکر کوو چې ولې نازل شوی. خپل صورت راوړو، خپل صورت زمونږ شي، خپل صورت سورت یاسین مسلمانانو صورت. نور قرآن خو زمونږ نه دی که نه؟ یاره ساری کې سورې یاسین ویم، حرام پې خولې ته اچولي زه سورې یاسین ویم. سورت یاسین آیت نمبر سر نو خبرې مه کوو، خبرې مه کوو. سورہ یاسین 36 نمبر سورت آیت نمبر 1 22 سپارہ سورت یاسین. دلته الله دویمه وجه ذکر کوي چې قرآن ولې نازل شوی. واورئ یاسین الله پوهه دی په معنی د دې حروفو باندې. والقرآن الحکیم شاید دی قرآن کریم چې د حکمت نه ډک کتاب دی. انک لمن المرسلین یقینا ته خامخای پیغمبر دلی گلو شونا علی صراط مستقیم فلار نیغ باندی تنزیل العزیز الرحیم را لگل دیدا قرآن غالب و مہربان ذات. صد پار را لگل لتنذر قوما لام دپار شیر حکمت نزول لقرآن. قرآن الله ولې نازل کړي؟ لتنذر دې دپاره چې ویری ته په دې قرآن قوما یو قوم ګناه کوي، شرکیات کوي، رسومات کوي. نو د الله نه د یورولو دپاره به کوم کتاب وي؟ قرآن. ما انذر آباؤهم هغه چې رولی شوي دي مشران د دوی فهم غافلون دوی دي ناخبر د قرآن نه. قرآن دې خبر کوي چې په دې خپلو اعمالو یېرېږي. اوس ما ته ووایې د
کله چې یو انسان د قرآن نه بیان شوی دی په خپل اعمالو یېرېږي دی چې هر څه کوي د خپل حساب ټیک ښکاري کله چې قرآن ته کیني نو دی بیا سوچونه کوي چې ما خو دا چلم کړی و که نه دا به څنګه چې ما خو دا عملم کړی نو بیا د سره د اعمالو غم پیدا شي نو د قرآن کریم د نازل کېدو دویمه غټه وجه دا ده چې الله قرآن کریم ځکه نازل کړی دی چې په قرآن سره مونږه خلک ویرو د آخرت نه نو اوس چې څوک خلک د آخرت نه یری او بل کتاب راواخلي دی به الله څه وایي دی د قرآن مقصد بالکل له منځه ویستو قرآن مقصد د بالکل له منځه ویستو نو دویمه وجه مونږ ذکر کړه په سوره یاسین کې چې قرآن ولې نازل شوی دی قرآن ځکه نازل شوی دی چې په دې سره مونږه هغه خلک ویرو کوم چې د قرآن د ناخبره دي او د آخرت نه ناخبره دي چې قرآن ته کیني او یریږي په خپلو اعمالو باندې چا تیار شو ټولو تیار شو بیا د دویم نن مونږه دریم اصل ویلې حکمت د نزول د قرآن ولې نازل شوی دی نو په سورت ابراهیم آیت نمبر 1 کې الله وایي قرآن ځکه نازل شوی دی چې خلک د تیرو د شرکیاتو نه راوباسي په طرف د رڼا د ایمان او دویم په سورت یاسین کې الله فرمایي قرآن ځکه نازل شوی دی چې په دې سره هغه خلک ویری کوم چې آخرت نه مني پوهېږئ که نه دا دوه چې موږ ذکر کې دپاره د نزول د قرآن صحیح شو